د انډیا عوام هم اخر د انډیا ټیم خلاف شو، د انډیا د حکومت خلاف شو. د انډیا د حکومت خلاف انډیا کې عوام شته دي، خو هغه کې څه یوټیوبرز چې کوم صحافیانو نو هغه د انډیا حکومت رونیول چې مونږ هر څه کوو تاسو به د مو حقیقت دنیا ته نه ښکاره کوئ. اوس د ایشیا کپ حواله سره د انډیا یو ډیر نام نهاد سړی دی چې هغه یو ټویټ کړی دی او خپل ټیم ته قرار جواب ورکړ چې تاسو ولې سیاست په دې لوبه کې انوالو کو، تاسو ولې د حکومت مانئ، شرط لوبه بیل شي د سیاست بیل شي دی. یو ډېر ښکلی ټویټ کړی چې سره په دې ویډیو کې شریکوم، خو هغې نه مخکې د انډیا د حکومت او د کرکټ ټیم نورې خبرې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د انډیا حکومت تاسو له یاد شي چې کله د پهلګام اټیک وشو که نه، نو د پاکستان حکومت ولوي چې وروره دا اټیک مونږ نه دی کړی، ته خپل انویسټیګیشن وکړه که مونږ په دې کې انوالو یو چې څه جرم وی مونږ یې منو، په انټرنیشنل سطح مشران به کېنو چې څه جرم وی مونږ یې منو. د پاکستان آرمي ولوي چې لکه د پهلګام اټیک مونږ نه دی کړی، دا تاسو په خپله کړی دی. خو د انډیا حکومت په پاکستان الزامات لګول ځکه چې چوټونه را روانو په انډیا کې. د انډیا کې چې کم نیوټرل عوام او سورس سمج لرلو والا خلکو نو هغوی باقاعده خپل حکومت نه سوالات شروع کړل چې دا کوم ځای کې حمله شوې د پهلګام، هغه ځای کې د ستا سکیورټي فورسز موجود دي، هلته د انډیا آرمي موجوده ده، هلته د انډیا پولیس موجود دي. نو چې د پاکستان آرمي راتلو په پهلګام باندې اټیک کولو نو ستا آرمي هلته چېرته وه، د ستا پولیس چېرته وو هلته چې ته په پاکستان الزام لګې نو ته خپل سکیورټي ول نه تپوس ولې نه کوې چې تاسو څه کول چې د پاکستان آرمي راتلو په پهلګام کې اټیک کولو. نو چې کومو خلکو دا خبره کوله هغه حکومت رونیول، سافټویر یې ول اپډیټ کو چې وروره دا خبره به نه کوې، نن دوی که خو بیا یې ونه کوې. ایله دماغ بدل کړل، کم په چې پوی خلک دي نیوټرل خلک ته ایله پته چې انډیا په ناحقه ده، ایله پته چې انډیا پاکستان سره سه بغض او کینه او سیاست چمکاولو د پاره د انډیا را سیاستدانان د پاکستان خلاف شوي دي. چونکه پاکستان پهلګام اټیک کړو ملوث نو اوس چې کله ټرافي ملو نشو ګوره نو د ای سی سی چیرمن محسن نقوی ولا هغه ټایم هم ټرافي ورکوله ولاړو ولا دی وی چې موږ د ستا د لاسو ټرافي نالو، هغه هم د ظالم زوی ټرافي روچته کړې ځان سره هوټل لروړې ده، واپس خپل دفتر لروړې ده. اوس ولا وای ک ټرافي مو پکاري بشور شغرب مکه وای راشي زما دفتر له انډیا د ټیم کپتان راشي زه بوله ټرافي ورکم. د انډیا ټیم ولا وای نه موږ نه درځو، د ټرافي به تر عليږي یا په دوبۍ کې چې زمون کم دفتر دی هغه کې موږ لراکا زمون دفتر لور سوا یا موږ ته انډیا ته راولېګا. محسن نقوی هم د ظالم زوی دی بوله ولدا شرط رډون خور خیرات ته ټرافیک مو پکاري زما دفتر ته راشي چې درې کم د الله. خو اوس په دغه ټویټ باندې یو انډین چې کم دی ټویټ کړی د خپل ټویټ کې لیکلي دی ګوره اور ټیمز فائنل जीत का ट्रॉफी ग्राउंड में ले लेते हैं, लेकिन वो टीमान ची वही ट्रॉफी गति फाइनल होगा थी पर ग्राउंड के ट्रॉफी वाखली. और हम इंडियंस अब एशिया कप के ट्रॉफी के लिए एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी के ऑफिस में जाकर ट्रॉफी लेंगे, वो भी सॉरी बोलकर. ये है आज का मोदी, आज का भारत. और गुस्वाओ पॉलिटिक्स क्रिकेट में गुलाम बनाकर छोड़ दिया. لکه خپل مودي باندې دلته تنقید کړی چې نورم تاسو پولیټکس په سپورټس کې انوالو کړئ، هم دې مودي خو تاسو غلامان درنه جوړ کړي دي، هم د دې مودي په وجه باندې تاسو غلامان یئ، هم دې مودي تاسو دې ځل راوستئ چې اوس په ټرافي اخیستلو دپاره تاسو د ای سی سی دفتر لدی ولته هغه به منټ زارم کوئ او سوري به م وله کوئ. تاسو له پکارو چې په ګراوند کې مو ټرافي اخیستلې وه اگر سپورټس پیل شوی دی. اوس محسن نقوي د ای سی سی مشر دی چې وایي زه به په خپل لاسو در کومه زه بل چاله نه ورکوم، زما د لاسو به خلی نو بس بیا تاسو سره بل آپشن شته نه چې بل آپشن پکې تاسو راولئ هغه وایي چې نه بس زه نه در کوم که خلی یم زما د لاسو به خلی یو که نه خلی نشته دی. نو هم د ظالم زوی دی غوره دبنګ کار یې ورسره کړی دی، ډېر ښکلی کار یې ورسره کړی، په کار هم انډیا سره دغه رنګې ده. خیر دا اپډیټس په دې ویډیو کې ستاسو دې حوالې سره سره دا کمنټ لازمي وکړئ.